واما التي تصيب عند الموت عذابنا چې بالماز سړی ته په وخت د ځنکدن کې ملاويږي بالماز سړی ته په وخت د ځنکدن کې چې کوم عذابونه ملاويږي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي فانه يموت ذليلا دې بس ذلیل مري ذلیلا دې بس مري دې بس ذلیل مري الله دې د ذلت د مرګ نه د هر انسان حفاظت وکړي مرګ خدا سے پکار دے چې سړی د الله تبارک وتعالى مخ لذي او الله تبارک وتعالى فرمایي اے مال دې سره وړي دي ادي الله اسم نه دی راوړي خو چې مریم ستا په عبادت کې مریم چې مریم یا په منظومه یا قران ته ناستما او یا په جهاد کوم کافر ته مخې ته ولاړو مر خدا خوان کې کنه الله نور خراته پته نشته دی خو چې ستا دربار ته راغله منستا په عبادت کې ومه نو کوم سړی چې بالمازوي دې چې مرینو ذلیل بمري دې به ذلیل مري او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وثانیه يموت جوعا بالماز سړی چې مري نو دی به ټول عمر وږي مري دی به وږي اے کوڅې ډوړې خوړلې ده او مري نو په حالت د ځن کې به انتهایی لوګه محسوسه حد درجه به دی وږي وي او درې وثالثه يموت عطشانا او چې دی مري نو په ځن کدن کې به دی تګي مري حدیث مبارک راځي ولو يسقي بحار الدنيا ما روي من عطشه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و بالماز سره په وخت د ځنکدن کې داسې تګي وي کنه او د تمام دنیا دریابونه په د اوس کولې شنو د تند به ماته نه کی ته به داسې تګي په حالت د ځنکدن کې کو د تمام دنیا د دریابونو په تور واړول شي په د اوس کولې شي بیا به تندا ماته نشي یعنی مطلب دا دی چې د بالماز سره ځنکدن چې د حد درجه سخت دی هغه انتهایی سخت مرګ د ذلت ته مرګ د لوګي دی مرګ د تند دی ډیر د ذلت مرګ د بالماز سړی الله تبارک وتعالى دې فنا راکي اوس موږ خو وګورو چې بالماز سړی مري او موږ په نه لوګي نه تند دی نو خو د دې احساس مونږ ته نه کیږي د دې احساس هغه ته کیږي دا سترګې د بلې دنیا سره مخامخ شوی دي دا اوس د بلې دنیا سره دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واما التي يصيبه في قبره عذابنا چې د بالماز انسان ته په قبر کې میلاویږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وفل اولا يضيق عليه القبر حتى تختلف اضلاعه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی بالماز سړی ته په قبر کې اول عذاب داده چې په باندې به قبر راتنګ شي قبر به شي راجوخ به شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حتى تختلف اضلاعه تر دې چې د پختۍ دا چجې په یو بل کې ورننوزي یو بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغي مثال پیش کاو د خپل مبارک ګوتی په یو بل کې داسې ورکړي وی د بالماز سړی باندې چې دا قبر راجوخ شي د پختۍ دا چجې په یو بل کې داسې ورننوزي لکه څنګه چې زما د ګوتی په یو بل کې وراله الله دې فنا راکړي نو بالماز سړی باندې قبر تنګيږي قبر په څه کېږي تنګيږي او دیم قبر کې چې کوم عذاب میلاویږي بالماز سړی ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وثانیه یوقد علیه القبر نارا فيتقلب على الجمر ليلا ونهارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وي په قبر کې بده اور بل کړي شي بالماز سړی ته په قبر کې اور بل کړي شي حتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فيتقلب على الجمر ليلا ونهارا شپه ورځ بده په سروټ کو اوړي او راوړي اے په قبر کې بدته د جهنم بستر خور کړی شي بالماز سړی تبا په قبر کې د جهنم بستر خور کړی شي او د جهنم د طرف نه بدته یو کړکی کولو شي پاره کې به د جهنم د بدبو او د لوګي راځي دته الله دې فنا راکړي نو د بالماز سړی قبر به د سن ډکوي د ورنه د بالماز سړی قبر به د سن ډکوي د ورنه او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و بالماز سړی چې په قبر کې دته چې کوم عذاب ملاویږي غدا دی چې یسلط علیه فی قبره ثعبان اسمه الشجاع نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په قبر کې په پد باندې یو اجدها مسلط کړي شي جومار په پد باندې مسلط کړي شي اسمه الشجاع الاقرع چې نوم دا شجاعي اقرع دی عیناه من نار د اغه مار سترګې د ور دي د ور داس سترګې دي لکه د ور دا شغلي چې کوي داسې دا سترګې دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واذفاره من حديد نکونه داغه د وسپنې دي دغه اجدها تدای اجدها نکونه د وسپنې دي طول كل ظفر ميسره يوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د هر نک مزل چې ده کنه دا په مسافت د یوې ورځې ده لکه یو ورځ مزل په یو نک باندې دغه اجدها کې دومره غټ غټ نکونه دي
او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای یکلم المیت دا اجدها د دې مړي سره خبرې کوي فیقول نوای ورته انا شجاع الاقرع ز شجاع اقرع یما وصوته مثل الرعد القاصف اواز د دې اجدها پشان د تندر د غړز دی څنګه چې تندر غړزو کې یو خطرناک आवाज خلک زبر وګړو کې ګوتی کې دي کنه یرینا دک شانته دغه اجدها आवाज دی आवाज داسې دی او یقول دا اجدها دی مړی ته وی امرنی ربي ما ته زما رب حکم کړی دی ان ازربک چې زبتا وما على تضييع صلاه الظهر الى العصر د ماسپخین د مانځه په ځای کولو باندې بتا د کم ټیمه پورې وما د مازیګر پورې تا د مازیګر د ماسپخین مونږ ځای کړی دی نو د ماسپخین د مانځه نه والا زبتا د مازیګر د مانځه پورې وما او د مازیګر د مانځه نه والا چې کړه د مازیګر مونږ نه کړي تا به د ماخام د مانځه پورې وخم او چې بیا د ماخام مونږ قضا کړی وي نو دا غي نه والا د ماخستان د مانځه پورې بدیوم او چې کړه د ماخستان مونږ قضا کړی وي نو د سحر د مانځه پورې او چې کړه د سحر مونږ قضا کړی نو بیا د ماسپخین پورې معنی دا چې دا به د دو سزا وي او حدیث مبارک کی راضی فکلما ضربه ضربه چې کله دا اجدها دل یو گزار رافریدي یو گزار یغوص فی الارض 70 ذراعا دی مړی لره پزمکه کې او یا غز وردن نکی دومره سخ گزارې دی چې دی مړی د یو گزار رافریدي د پزمکه کې او یا غزلان دلال شي او یا غزلان دلال شي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فلا يزال في القبر معذبا الى يوم القيامه او د تبدا عذاب میلاوی تر ورځې د قیامت پورې له په دغه سخت عذاب کې د قبر مبتلا وي الله تبارک وتعالى دې فنا راکړي دا چا د پاره د عذابونو د بیلمازه سړي د پاره ښه څوک چې په مونږ کې سستی کوي یا مون نه کوي او حدیث مبارک راځي واما التي تصيب عند خروجه من القبر او هغه عذابونه چې دی انسان ته د بیلمازه انسان ته په وخت د قبر نه دراوتو د محشر میدان ته پتلو کې میلاویږي چې کله دا بیلمازه انسان د قبر نه راپاسي د دې کوم عذابونه میلاویږي فهغه کې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي وی فشدت الحساب اول عذاب دار چې الله تبارک وتعالى پر حساب کتاب سخت کوي سخت د بیلمازه سړي سره الله په نرمه خبرې نه کوي په نرمه باندې بیلمازه سړي سره خبرې نه کیږي نو یو عذاب د بیلمازه سړي لپاره په میدان محشر کې دا چې د سره عذاب سخت کیږي او دیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وسخط الرب الله به غصه الله تبارک وتعالى ورته سي سخت غصه بیلمازه سړي ته او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ودخول النار او داخلي دل ورته دي د چا سره چې حساب کتاب سخت وشو او په چا باندې چې الله غوسوي اب جنت ته ځي جهنم ته ځي اب جهنم ته ځي نو اخر دار چې الله تبارک وتعالى به ست داخل کی جهنم ته داخل کی ایو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وې دې چې په میدان محشر کې راشي د قیامت فرض باندې نو ته په دې تندي باندې به درې کرخې لیکلي وي درې کرخې به په تندي باندې لیکلي شي وي یو بداوي یا موزیع حق الله د الله حق ضایع کوونکی بلمان سره په ټول خلک پیژني ښا او میدان محشر کې به خطا کیږي نه د په مخ په تندي به لیکل شي وي یا موزیع حق الله د الله حق ضایع کوونکی دوی مکر خبرداوی یا مخصوصا بغضب الله د الله په غضب باندې اخته شوی د الله په غضب باندې خاص کړی شوی او دریم بداوی کما ضيعت فی الدنيا حق الله کما ضيعت فی الدنيا حق الله فايس اليوم انت من رحمت الله او دریم کرخه کې پیدا لیکلی وی ورته چې سرنګ تا حق د الله تبارک وتعالى په دنیا کې ضایع کړی دی دک کرنګ نن ته د الله د رحمت نه امید ده د الله حق ضایع کون کیا د الله په غضب باندې اخته شوی انسان څنګه چې تا د الله حق په دنیا کې ضایع کړو نن د الله د رحمت امید ملره چې په ما به الله رحم وکړي دا به د په مخ باندې لیکل شوی وي هغه انسان به پیژني چې دا هغه انسان دی چې مونږ بیان کوو نو مونږ پرې خدل ډیر لوی ګناه ده ډیر لوی ګناه ده خپل کورونو کې نظر او چلوي څوک مونږ نه کوي زما استاد دا ذمہواری ده چې هغه په مونږ کول باندې مجبور کو ټیک ده کنه کو زوی دې مونږ نه کوي الکه یا خو په دې کور کې پاتې کېږي نه او کو پاتې کېږي مونږ بکای چې زما په کور کې پاتې کېږي مونږ بکای سار به پاسي کومون نه کین لګ د دې کور وځه نه به پاتې کېږي دلته پکار د چې تاسو وایخه اگر دې دغه زوی تعالی په کروڑو روپے ولې نه درکې بلکې کروڑو روپے ولې نه درکې خو چې مونږ نه کوي ګوره په کور کې مفریده خزه د مونږ نه کوي رټنه ورته وکړه مونږ کوا ولې ځکه په یو بیلمازه سړي باندې وکور سپیره کېږي څو کور سپیره کېږي
وګوره نو دغه سپیره چې ستا سره په کور کې پاتې کېږي نو ستا کور به سپیره وي که سپیره به نه وي په کور کې به دې جګړې وي په کور کې به دې برکت نه وي بس چیز راوړه د بازار نه او سبا له چې کېږي وایي څه شی نشته دی ته خو ما پرون راوړی نشته دی ختم دی نو هغه چې کومه ښځه ورله ورځي نو هغې مونږ نه کړه بېلمازئ هغه چې پخلی کوي نو چېرته یا میکونه په غوږ کېږي یا ګانې اوري یا ځان له سندرې او ټپې کوي نو دا چې غلې له ورتلې او سبزۍ له ورتلې او دې د الله ذکر کولې نو بیا به پرې پخلي کې کم خوند او ستا په دې مال کې به څومره برکت نو د مونځ پابندي وایه کوئ په کور کې دا خبره لازم کوي په هر چا باندې ښه چې د مونځ پابندي کوي او چې کله د مونځ پابندي وي انشاءالله بیا به زړونه خوشحاله وي په کور کې به اتفاق وي په مال کې به برکت وي الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین